شیخ عطا اللہ اسکندری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہیے، غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جاویں گی۔ خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہیے، غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جاویں گی۔ خوشحالی د دنیا سیزونه غم کمول پکار دی، نو کوم سیزونه چې تا په غم کې چې هغه بخپله کم شي۔ په دنیا کې انسان دا غواړي چې د وخت په چین کې په سکون کې تیر شي، د بېچینۍ او د اضطرابي کیفیت او د خفګان او د عدم سکون وجوهات هغه مختلف وي، خو د ټولو نه غټه وجه هغه د انسان خپل بدعملي ده۔ او قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں، پانی میں اور پانی سے باہر خشکی میں جو فساد اور خرابی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس بسببیہ ہے، بدتسبیب کے لیے ہے۔ اس کا سبب ما کسبت ایدی الناس ما مصدریہ ہے یا ما موصولہ ہے، انسانوں کا کسب ہے، ان کی کمائی ہے۔ دنیا میں بربادی کا سبب انسان کی کمائی ہے، انسان کے اپنے اعمال ہے جو اس کے ہاتھ پاؤں سے صادر ہوتے ہیں، یہ سبب ہے۔ ویسے تو خالق حقیقی ہر چیز کا اللہ ہے، پیدا کرنے والا۔ جو بھی چیزیں کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ جل شانہ نے پیدا کی ہے۔ اردو کی لگیا شو اللہ جل شانہ پہ دنیا کے ټول سیزونو خالق اللہ ہے، لیکن د فساد جڑا او د غي سبب هغه انسان خپل اعمال دي۔ دا د الله جل شانه نظام دی چې الله جل شانه دنیا کې په کائناتو کې نظام سم چلی اعتدال سره، او چې خرابی نو غم بیا خالق یې هغه دی، لیکن هغه غواړي نه، او د غي وجه او د غي سبب د انسان اعمال جوړي چې انسان د بدعملۍ صادر شي، د رشوت په وجه، د سود په وجه، د زنا په وجه، د دروغ په وجه، د صله رحمۍ د ختمولو په وجه۔ احادیث مبارک وګورئ، دا یو عمل چې ما ذکر کو د دې خپل بلاګانې او مصائب دي۔ جہاں رشوت عام ہو جائے تو وہاں معاشرے میں کیا بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ چې کله رشوت عام شي بیا څنګه مصیبتونه راځي، چې کله مال په حرامه طریقه ګټلی شي بیا کوم مصائب راځي، چې کله سود عام شي بیا کوم مصائب راځي۔ نن سبا کوم یو سړی داسې دی چې هغه د سود د دخ نه بچ نه دی، چې څوک سود نه اخلي هغه هم د هغې د لوګي نه بچ نه دی، خو هغې پسې شاته مصائب دي، هغه ښکاره الله جل جلاله او د الله پیغمبر بیان کړي دي۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود سر مال کمی گی، سود سر برکت کمی گی، سود سر خوشحالی کمی گی، سود سر د زړه چین او راحت او سکون کمی گی، صدقات سره سیوا کی۔ دا الله پاک فرمایي ته چې زما مال ډیر شو او هغه سیس چې کوم دی نو هغې سره ختمیږي۔ یمحق الله الربا، محق دې ته ویلی کېږي چې یو شی هغه د سره د هغې نام و نشان ختم شي، لکه په شګه باندې ته کرښې راکاږي، لیکل وکې، نقشه جوړه کې، تصویر جوړ کې، بیا پې لاس راکاږي ختم شي۔ یا یو شی د خټې نه تا جوړ کړی او بیا په هغې باندې هغه وران کې بالکل هغې نام و نشان۔ نو سود دا کار کوي، الله جل جلاله سود ختموي، نو سود سره چې کومه خوشحالۍ راغلي هغه هم ختمي شي۔ صدقات الله جل جلاله سیوا کوي، نو صدقات سره چې کومه خوشحالۍ وي هغه هم سیوا شي۔ نو یو صورت خدا دی چې په معاشره کې په دنیا کې د بګاړ وجه اجتماعي انفرادي په کورونو کې یا بهر
کله کله مونږ دا سوچ کوو چې دا مصیبت خو راغلی دی خو زما په کور نه دی راغلی، حالانکه هغه مصیبت کې تا د باره هم نقصان دی. زلزله راغله خو فلانکي ښار راغله خو ما نه دی راغلی، په هغې کې تا ته هم نقصان دی. او دا تا دپاره هم یو اعلان دی چې ته ځان تیار ساته، د دې د وبال نه تم نشي بچ کېدی. ښه چې معاشره ګیر چاپېرتانه ختمه شو ته به یوازې څه کې که قیامت قایم شي او دا ټول خلق نیست و نابود کی الله جل جلاله یو ته پاتې شوي، نو ته به په هغې ځمکه باندې څه کې ته پاتې کېدی نه شي. او داسې کېږي نه. نو به هر حال یو وجه خو د انسان اعمال دي. دویمه وجه دلته شیخ رحمه الله ذکر کړي ده چې هغې ته د انسان خیال نه ځي، هغه ده چې مونږ ځان ته د خوشحالۍ څیزونه ډېرو، د خوشحالۍ څیزونه ډېرو. نو د خوشحالۍ د څیزونو د ډېرولو سره هم د انسان غم سیوا کېږي. تاسو ته مثال درکړم چې ستا د کوټې فرش هغه د خاورې جوړي نو غم دې کم دی، د خاورې جوړ وي غم دې کم دی. ولې؟ په هغې باندې که چا دوکاڼې وتوکل ماشوم پې باندې بول وکړل نو دې پروا نه ساتي، ځکه چې ځمکه د خاوره د هغه به راکاږي هغه به وچي. او که چېرې دغه د کوټې تلی دا د سیمټ وي فرش وي اوس د غم لغونې سیوا شو، ځکه چې هغه وچېږي نه هغه بود راکاږي نه هغه په هغې باندې ولاړ وي نو هغه به خامخا په کپړه باندې صفا کوي. او که په هغې ته ماربل لګولي نو غم دې نور هم سیوا شو، او ماربل خراب شو، ټایل خراب شو. که په هغې ماربلو د پاسه تا قالین اچولی نو غم دې نور سیوا شو. ولې؟ قالین باندې چې ماشوم متیازې وکړي اوس په قالین سره څه کوي، هغه ډېر لوی غم دی، ځکه چې هغه نښتې قالین دی دا به اوس د کمرې نه څنګه وباسي، د هغې سره نور غم سیوا شو. ولې؟ ماشومان چې ستا یو دی دوه درې څلور هغه ماشومانو ته به اوس پیمپرې راړي، او یو ماشوم چې کوم دی نو د پیمپرو خرچه هغه د میاشتې چې کوم دی تقریبا 2000 ته رسي. نو دا خرچه چې 2 ماشومان دي نو 4000، چې 3 ماشومان دي نو 6000، دا غم نور سیوا شو. مخکې به ماشوم په اونۍ کې مور لوی بول به ورته دغسې وکړل نو لاندې خاوره ده، بیا به چې کوم دی نو تیشۍ به یې راړه، رمبې به یې راړه، بلچه به یې راړه، په هغې باندې به د ماشوم ګندګي هغه بهر ته غورځوله په ډېران، غم به کم. اوس غم نور زیوا شو. تاسو سوچ وکړئ چې انسان څومره د خوشحالۍ اسباب، دا یو مثال دی صرف د فرش، دې سره ته نور مثالونه نور په سونو مثالونه زمونږ په کور کې دي چې هغې سره د انسان غم د خوشحالۍ د څیزونو سره سیوا شوی. ځکه حضرت تھانوی رحمه الله فرمایي چې په کور کې چې انسان پاتې کېږي د استوګنې طریقې هغه مختلفې دي. یو کور هغه دی چې هغه رهایش دی، او یو کور هغه دی چې هغه آسایش دی، او یو کور هغه دی چې هغه زیبایش دی آرایش، او یو کور هغه دی چې هغه نمایش دی. یو کور رهایش دی، رهایش چې ته پکې استوګنه کوې، ته د باران نه ځان بچ کوې، د نور نه ځان بچ کوې، د یخ نه ځان بچ کوې، د سیلۍ ګلۍ نه ځان بچ کوې، سر پکې بټې ته بچي، شپه پکې تېرولی شي، ورځ تېرولی شي، دا رهایش دی. یو کور هغه دی چې هغه په هغې کې آسایش وي. آسایش مطلب لغونې سهولت دی پکې، ګیس دی پکې، بجلی دی پکې، وغیره وغیره. نو ټیک ده دا هم جایز دی، لیکن یو د دې نه سیوا دی هغه څه شی دی؟ زیبایش. زیبایش دا دی چې بیا پکې ګلان ملان رنګونه مختلف دا پکې ولګي، نو دا نو بکار لیکن جایز دی. دا هم دا دې مو لګول درېمې درجې ته ملاړې، د دې نه اخوا یو بله درجه ده چې هغې ته نمایش وي. نمایش نه دی جایز. هغه نمایش څه دی؟ هغه دا دی چې بیا ته تپل کې په هغې کور باندې لکه د پورته د اوبو ټینکۍ دې جوړه کړې ده او د اوبو په ټینکۍ باندې ته شیشې لګولې دي، په هغې باندې بیا ته ګچکاري کړي ده، شیشې دې پې لګولې دي مختلف قسم، هغه چې بهر په سړک باندې څوک تېرېږي نو هغه ویني. ستا د کور شاتنې دیوال دی چنه، ته خو په کور کې وخت تېرې، ته شپه په کور کې تېرې، دننه ورځ په کور کې تېرې، زنانه په کور کې وي، نو بارنۍ چنه خو تا چې کوم دی نو وینیم نه، ستا پې نظر نه لګي، ته کور ته راشي د کور نه وځي. دا نمایش دی چې دا هغه خلکو ته ښې په هغې باندې د پیسې لګي.
نو بہرحال شیخ رحمہ اللہ فرمائی کہ خوش کرنے والی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہیے، غمگین کرنے والی چیزیں کم ہو جائے گی. کہ سمرا تھا تفکر کی بوٹیو لگو ځان ته ګلانو لگو، لیکن تا هغه د نمایش باعث میں جوړ شي. نمایش کې د دې مال به الله جل شانو په ورځ د قیامت تپوس کوي، او دا مخکې درجی شي دی او هدا پورې د دې اجازه شته خو د الله حق ادا کوي. او هغه دا چې په دې کور کې د الله عبادت کوي، د الله بندگی کوي، په دې کې زنانه وخت په وخت باندې مسکي، او په دې کې د پردې د حیا خیال ساتي، د خپل بچو د خاوند مال د خاوند کور سائل په دروازه راشي هغه تصور کی. او دغه چې څومره حقوق دي په انسان باندې، په سړی باندې، په نارینه باندې، په زنانه باندې هغه پکې ادا کوي. دا مال الله جل شانه تعالی د بار پیدا کړی دی ته پیدا خلا. البته نمائش مگر زو چې خلکو ته وي چې داسې نو فرمایي انسان کے لیے غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہے. مثلا مال جاتا رہا یا کپڑے جاتے رہے یا باغ جل گیا وغیرہ، اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملنا ہوتا ہے. تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا کی خوش کرنے والی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دے، پھر غمگین کرنے والی کوئی چیز بھی نہ رہے گی. اس لیے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا، جب وہ چیز ہی نہ رہی تو غم کیسا. اور جس قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی اس قدر غموم اور افکار بھی قلب پر طاری ہوں گے، اور قلب کو چین نہ ملے گا. چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہے. بس عقل وہ ہے کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر اکتفا کرے اور زوائد کو حذف کرے اور دارین کی راحت حاصل کرے. چین خودی ته وي چې زړه پکې خوشاله. زمونږ یو مرګره حیات آباد کې پاتې کی هغه د دیهات ده، ما ته ووی چې زمور دلته راولم هغه چراشي نو زویم چې هغه ما سره نه پاتې کی. هغه بیا کې لیدل اړه شي او ورځ دوازې ما ته وی چې شابه بیا مې دلته زړه خپای به زه راولم بیا نه پاتې کی. نو ما ته تپاغه حضور نشي کولای، بل بوډاګانو ذوق او طبیعت د ځوانانو په مقابله کې جدا شي. ځوانان چې کوم دي نو هغه چې د رنگ رات تھا او دې سيزونو ته خوشحالي، او بوډاګان چې کوم دي نو هغه چې فراخ میدان به کولاو چې اسمان مې پګلی دي او غولې لوی غولې وي چې باغې کې پروت وي چې هر سره د پکې واګیر ښکاري دي. نو دا چین او سکون د دې تعلق د ملون او رنگین او زیبای سره آراسته کور سره نه دی چې پاغه کې دا بیډ روم دی، دا پکې ډرینګ روم دی، دا پکې د ملما کمره ده، دا پکې سملاستو ده، دا د خوراک ته دا پکې حال له او پدې کې چې کوم نو ټي وي پروت دی، دا فلان کې دا ډینګړې دی. دا خو د انسان د طبیعت او ذوق نه مني، ځکه ذوق په انسان باندې خپل په اخر عمر کې غالب شي یا په بچپن کې باغ باندې غالب شي. دغه وخت دغه طبیعت ده. دا خو موږ په زور د نفس د وجنه د خپل طبیعت بدل کړی دی. د انسان مزاج او طبیعت هغه سيزونو سره د کوم فطري شیان دي. ما د دې ته په مور باندې زور خو نشي کولای چې هغه دلته خامہ خپاته کې نه پاتې کیږي. نو مقصد مې د خبرې د بیانولو داو چې د انسان خپل فطرت هغه پیژندل غواړي چې هغه په کوم څه باندې خوشحالي. نو کله چې انسان دا سيزونه ډیر کی نو بیا هغه سره هغه غم سے واشي. اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر. دوستی، تعلق، ولایت، عہدہ، منصب دا په دوه قسمه ده. یو دا پایدار دی او یو ناپایدار. یو باندې زوال راځي په یو باندې زوال نه راځي. ظاهر ده چې هغه تعلق، هغه دوستی، هغه ولایت، هغه عہدہ، هغه منصب چې په هغه باندې زوال نه راځي هغه زیاته اعلی ده. بادشاہ دا غواړي چې همیشه شب بادشاہي مې کوله، او مالدار سره دا غواړي چې همیشه مالدار وي، مال او دولت وي. نو پایدار شي انسان تقاضا کوي چې کله داسې ده د الله سره دوستی هغه باندې فنا نه راځي، د آخرت سره تعلق هغه پایدار دی، د آخرت د نعمتونو سره تعلق هغه نعمتونه پایدار دي. کوم سيزونه سره چې په دنیا کې ته دوستی جوړې دنیاي سيزونه نه د ټول پاتې کیږي. نو افغان به راځي چې کله په دې باندې زوال راشي، چې کله بادشاہ په تخت کې نه خوشاله او چې لري کېږي نو بیا خپي نه، چې کله انسان ته د خوشحالي حاصلېږي نو دی بیا خوشاله، او چې کله تیزي بیا افغان.
حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن صحابی جلیل القدر او سابقین اولین کې دی، او حضرت عمر رضی اللہ عنہ غنی شخصیت و سیدنا بلال وی ہمارے سردار بلال چې کله وفات کېدو رستو بیا وفات شوی. خزه وسره ناسته ده، نو خزې سترګو نوخ کې بهري وته ولې جاړي وی جاړم پدې چې روانې استاد لږ وخت اوس مونږ سره. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسکے شو وی خاندل وی غدن نلقى الاحبه محمدا وحزبه، غدن نلقى الاحبه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وحزبه، کل ہماری ملاقات ہمارے محبوبوں سے ہوگی، ہمارے محبوبین سے ہوگی ہماری ملاقات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے، ابو بکر صدیق سے ہوگی، حضرت عمر سے ہوگی، ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی، کل ہم جائیں گے. نو هغه دې ته خوشاله و ځکه چې شاته خسونه او چې کله شاته د مال او دولت په دې بینکونو کې پروت او جیداد وی پراپرټي وی او مل دی او کارخانه دی او دکان دی، نو چې دې ته ګوري نو بیا شیخ فرید الدین عطار رحمه الله د ولایت نه مخکې غټ تاجر او د عطرو کاروبار د عطرو او دا سی غټ دکان او دا عطرو چې دغه دکان د بل چانو عطرو سره نورم قیمتي سيزونه دا شیشه کې قیمتي بوټي. نو یو ځل یو فقیر رالو دکان ته دن نشو، خدا صرف ملنګ نو زمونږ د ملنګان چې د چرسونس کې هغه فقیر داسې او چې الله والو الله سره دوستی و، لباس خړ پړو پیوند زدو دکان ته را دن نشو. نو د دکان خو ډیر غټ دکانو د ناسته په خپل شان شوکت سره را دن نشو. نو اول شیخ فرید الدین عطار چې د کپړو ته وکتل چې دا فقیر دی دکان کې څه کوي، نه خو لای وته سوینا به چې قتل نو یو الماری سره ودرېږي، نو شیشې ته داسې ګوري د سر نه تر خپل پورې لاندې برنه شروع کې هر یو شیشې ته ګوري لاندې پورې، بیا بلې څخه ودرېږي بیا بلې څخه، نو د قهر شو ته وایي چې الکا تسکه دکان کې کسا خلی نو ماته وای چې درکم د توکنینو بهر وځه سګوري پته وای چې زدا ګورم د شیشې یو ته ګورم چې ستاسو جوړی نو تاسو به سمره ګرانی لکه چې سادي اوزي نو یو شیشې کې باندې نوزي د دینه چې روزي نه بیا بلې ته نوزي بیا بد دینه روزي بیا بل ته مطلب دا چې هر یو ته سوچ کې چې دامرانه پاتې کیږي دامرانه پاتې کیږي دامرانه پاتې کیږي نستا صاحب تل خبر ډیر ګرانی نو ته په قهر ځکه چې خودي لارې ته لا نور راغله وته وی چې زو زبر چې څنګه ستا ساوزي د اوسه زمازوزي د چې بهر شو چې هغه ته خجی وی باروز بهر شو زما ساخو بداسي وسی نو بس پرې وته سم لاستو سای وته دغه وخت کې د حالت بدل شو. الله جل جلاله د انسان هدایت او دغه رهنمایي او هغه چې په سم لار باندې راړي نو دغه مختلف لارې دي. الله جل شانه د لار او د اسباب محتاج نه دي. هغه چې بچا فضل کوي نو کله یو مجلس ته لاړ شي فضل به وکي، کله د چا تقریر په منبر باندې ووري نو فضل به وکي د حالت بدل شي، کله وته په لار باندې یو سړی خبرو کې د حالت بدل شي، کله یو واقع او ویني د حالت بدل شي، کله په الله جل شانه په سپي په بشو کې عبرت واچي او اغي سپي او بشو نه د عبرت او سبق حاصل کړي د حالت بدل شي. او دا واقعات مونږ سره کیږي، خو زمونږ طبيعت هغه مونږ پاتم کلاس کې او پاتم کې سکول کې مسابق وي نو هغه ټیم کې به د ډاکټرۍ د لږ سيزونه په ابتدا کې خول نو زما یاد شي مونږ ته استاد وی چې انسان کے جسم میں دو قسم کے اعصاب ہیں، ایک اعصاب حسی ہے اور ایک اعصاب حرکی ہے. انسان په بدن کې دوه قسم رګونه دي، اعصاب دي پلی دي، یو اعصاب حسی دي او یو اعصاب حرکی دي. اعصاب حسی هغه دي چې هغه بارنه رپورټ مضغوط وړي. مې به مثال راکو چې ستا په خپل کې ازغه مات شي نو دا اعصاب په ټول بدن کې د دې نت ورک ته جال له خور ده. هغه اعصاب چې کوم نه د جال غونې خواري دي هر ځای کې نشي په خپل کې د ازغه مات شي نو فورن هغه اعصاب ستا مازغو ته رپورټ یوسي په منډه هغه سات او تا ته وایي چې خپل کې د ازغه مات دي. نو بیا دویم قسم اعصاب حرکی دي، بیا د مازغو دماغ چې کوم نه د انسان هغه اعصاب ته اډر ورکی حکم امر چې لاړ شي غازغه وباسي نو بیا ګوتې د انسان راشي خپې ته نو خپې ګوتې ازغی ته اړه مشي نو ازغه وباسي
چې په خپل نشي استنه پستنه وباسي. نو کله چې د انسان دغه اعصاب مفلوج شي بیا د پخپه کې ازغیزي د بدر نه پوي لکه لیوانه مجنون پاگل. تاسو وکتلې چې په یخ ساړه کې باغ وبا چوا دغه پرواني او دغه بدن نویني بهيږي ازغي پکې زی شیشې پکې زی باغ پرواني ولی دغه اعصاب حسي کار نه کوي هغه دماغ ته رپورټ نوړي او یا اعصاب حرکي نو چې کله د انسان حس د آخرت په اعتبار سره ختم شي د دته د الله جل شانه د طرف نه د سحر نه تر ماخامه پورې الله پاک د تعلیم کوي تربیت کوي موقع په موقع الله جل شانه ته یادي آخرت ته توجه برابرۍ مختلف واقعات مختلف حالات حیوانات په ذریعہ د بیجان سيزونو په ذریعہ د انسان د خلینا دغه د حالات نه دغه د لاس دی ولاړ نه د الله جل شانه تعلیم او تربیت کوي د الله جل شانه خپل برخه رسي. لیکن چې دا حواس کار کوي اعصاب حسی کار کوي چې کله دا اعصاب مفلوج شي دا ختم شي به نه پويږي په غیر رپورټ بیا هغه د زړه ته نه کوزيږي. نو بهر حال د چې کله انسان د دې ناپایدار دنیا سره تعلق پیدا کونه دا خو ختمېدون کیدا یا به په مرګ سره ختم شي یا به په ژوند کې په زوال سره ختم شي یې به ژوندې هغه خوشحالي ولاړ شي بس خفګان را لوس سړی برداشت کولای نشي. د خو خلکو د مؤمن صفات دادی چې کله باغه خوشحالي رااله نو دې د الله شکر وباسي او دې وې دا دغه فضل دی. فضل مطلب دا چې زما حق نو وړیا شه خدای پاک راکل کچې واهي رااله نو زما حق نشته او چې کله لاړ شي نبی صبر کوي وې دا خو دې راکړې شه لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی بهر په سفر باندې تلو بچې نه جوړو چې کله تلو چرالو کورتا نو ماخام را ورسېدو نو دغه وخت کې بچې مړ شوی د دې دراتلو نه مخکې سا ورکړی و او مور په ماشوم باندې کپڑا چولی و او د کوټې په ګوټ کې خو آلته په صادره چولې چې څنګه دیرال نو خاوند ته ول د خوراک سکک بندوبست کو د خاوند راتلو سره د تپوس کوي صحابي چې ماشوم څنګه دی دا صحابي ابو طلحه رضی الله عنه دی او زنانه چې کوم دنو ام سلیم رضی الله عنها ده صحابیه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کورنۍ ډیره خوښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدای څخه رشته ووسه چې څنګه خاوند دلالو نو دا بیبي د خاوند خدمت کې خطا پورته خوشحالي سره کار کوي چې خاوند مې څخه افغان پرړ باندې وانخلي ته وای ماشوم څنګه دی وای هدأت نفسه الحمدلله صاحب قلار ده هدأت نفسه صحابه به چې کله خبره پټول نو ام به دروغ نه وي هدأت نفسه یو معنا دا چې خشوي دی ایو معنا دا چې صاحب قلار ده یعنی مخ کې هو چې ژوندې نو سازي راځي کنه او چې مړ شي نو بیا څه شي صاحب قلار شي ختم شي نو ماشوم مړو د دې مقصد دا هغه د الفاظ داسې استعمال کړي چې غوي ماشوم خشوي وتاول خوراک سکاکو کا به د شپې چې کوم دینو خاوند د لری نه راغلو نو چې د خزه د خاوند په منځ کې کوم حقوق د زوجیت په نوغیم ادا کول خاوند نه پویول چې شپه تیر شپه نو سحر وته وي چې ګوره کوم ته د گاونډیانو لو خیره کړی مستعار او هغه مونږ نو غواړي نو مونږ باغ لو خې سارو کو ورکو وي الله جل شانه چې مونږ ته کوم بچی را کړو نو الله پاک واغشتو او خاوند بالکل باغې باندې خفګان ظاهر نکو دومره ذهن سازي دی بیبي مخکې نه کړی و چې هغه به خفګان ځکه چې خوشحالي درکا الله جل شانه درکا نو شیغه مالک ته عارضی درکا دنیا کې تا نه واغشته نو سړی جاړي بس باندې خفګان و بس کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړو او دا واقع ذکر کړي مکور تلالم ما سره خزي دا څه ټوکا وکړه یعنی دا عجیب ناشنا واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم
هغه تشاباسه ورکو او دعا وکړه چې الله جل شانه دې ستاسو په دې یو ځای کېدو کې برکت واچي نو الله جل شانه دا هغه په نور اولاد بیا ورکو او هغه اولاد داسې و چې د مور خپل د خوشحالي باعث. نو به هر حال شیخ رحم الله فرمایي چې ته دا غواړي نو د دنیا د سيزونو سره ځړ متاړه دینه فایده واخله. الله جل شانه مال درکړي کپڑے درکړي دکان درکړي دي لیکن دا وایا چې دا الله پاک را کړی دی چې سو خواري چې باندې خفغان ظاهر نه کی چې راضي دا الله شکر ځکه چې دا فضل له فضل ویړیا سیسته ویل کی. بم په دکان ته لاړو ماشومانو نو د بازي ماشومانو په دکان کې دکاندار نه چې سودا واغښتا مور به واستول چې شاعر راړه وړي راړه نو به وته سراکا په دې کلی کې دا رواج اوس نیم خبر چې دلته شته کنه او ته به چې سراکا نو دکاندار چې وکاله دکان چالو کول غوستل چې زما د دکان چالو شي ما ته خلک راضي نو بیا به د ځان سره چڼې بولې او ټافیانې ساتلې وي نو دا معمولی شی به ورکو په لاس کې چې ها دا والا. نو د انسان سره د الله جل شانه د انعامات ورکولو طریقه د فضل له دا وړیا فضل د سیوای شی د سراک د انسان حق دا د څنګه الله جل شانه هغه ساتي په هغه حالت کې دی وخت یې رہی. فرمایي اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بقا اور ناپائیدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر. یہ ارشاد شیخ رحمہ اللہ کے پہلے ارشاد کے لیے بطور مثال کے ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت اور ولایت ناپائیدار ہے, اس کو اختیار نہ کرو. اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونے کے غم سے تم کو نجات رہے گی, اور اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول اور برخاست کیے گئے تو اس کا تم کو غم ہوگا, اور اگر فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آئے گی. اس وقت لا محالہ یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اس کے چھوٹنے کی حسرت ہوگی. تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی کا غم نہ ہو تو اس ولایت حکومت ہی کو اختیار نہ کر. حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کے متعلق اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے متعلق پہلے میرا یہ خیال تھا کہ اس کا اصل کام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نزدیک خیر و سعادت اور مستحب ہی ہے, البتہ اس میں جو منکرات اور غلط رسمیں شامل کر دی گئی ہیں ان کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے. اصل امر محفل مستحب کو ترک نہیں کرنا چاہیے, اور یہ دراصل ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ قدس سرور کا مسلک تھا. حضرت کی غایت شفقت و عنایت اور محبت کے سبب میرا بھی ذوق یہی تھا, اور یہی عام طور پر صوفیہ کرام کا مسلک ہے. لیکن ہمارے فقہائے حنفیہ کا مسلک ان معاملات میں یہ ہے کہ جو مباح یا مستحب مقاصد شرعیہ میں سے ہو اس کے ساتھ تو یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کچھ منکرات شامل ہو جائیں تو منکرات کے ازالہ کی فکر کی جائے, اصل کام کو نہ چھوڑا جائے. مثلا مسجدوں کی جماعت میں کچھ منکرات شامل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دینا جائز نہیں ہوگا, بلکہ منکرات کے ازالہ کی کوشش مقدور پر واجب ہوگی. اسی طرح اذان, تعلیم قرآن وغیرہ کا معاملہ ہے کہ وہ مقاصد شرعیہ میں سے ہیں, اگر ان میں کچھ منکرات شامل ہو جائیں تو ازالہ منکرات کی کوشش کی جائے گی, اصل کام کو نہ چھوڑا جائے گا. لیکن جو مستحبات ایسے ہیں کہ اصل مقاصد شرعیہ ان پر موقوف نہیں, اگر ان میں کچھ منکرات و بدعات شامل ہو جائیں تو ایسے مستحبات ہی کو ترک کر دینا چاہیے.